یو کاروبار هم باندې نشته دوکاندار ځان له جوړا جوړ حکومت خو دې نه ولګه حکومت خو موږ بدلون راوړو دا بدلون خو دې نه لګا خپل وټ ورکړل موږ دا خبره اوس بلاول ګوري هغه سپاته سو اوس په 1100 شل روپۍ ده نو لکه 300 روپۍ چې پکې نور کې نه 2 بوله کېږي سپایمانه تم چې په بالکل لکه چې وجه هم نه بدلون دا خوشاله شي بدلون منګای د پار راوس چې منګای دومره زیاته کړه چې غریب سړی اوس 900 روپۍ دیاړي دا هغه ټماټر ویسي پیاز ویسي الوګان ویسي چر خو بالکل څوک نشي وړي لکه سبزي هر شی ګران دی ګوړه په لاول په 300 روپۍ ډړۍ و په 300 اوس په 600 روپۍ ډړۍ شو دسی چینی په 300 روپۍ ډړۍ و اوس په 300 روپۍ ډړۍ ده نو هر شی ګران شو مهنګای خو دونه حد ته رسېدلې ده چې اندازه یې نشته د یو عام غریب سړي خو د سره لکه په دې باندې نه څه طاقت راځي او لکه دغه دعوې کوي حکومت بار بار که نه چې مونږ شی ارزان کړو مونږ شی ارزان کړو په یوټیلیټي سټورونو کې خو په یوټیلیټي سټورونو کې هغه مال نه میلاویږي هغه مونږ چې لاړو هم شو نو هلته کې هغه شی نه میلاویږي مونږ د سید شریف چې کوم یوټیلیټي سټور دی مونږ هلته کې ځو ښه باقاعده او لکه دا سره چې کوم سامان ریټونه کوم لیکلي دي نو دغه مال ورسره شته هونه او دا کاروبارونه نن سبا ستاسو څه خیال دی چې هغې په باره کې تاسو څه وایي چې کاروبارونه څه حد ته رسېدلي دي بیخي په ټپو دي کاروبارونه خو سره شته نه په بازارونو کې شته که هر دکاندار نه کم بزنسمین نه کم کاروباري نه تپوس کې نو کاروبارونه نشته د سره حالات دونه خراب غیر راغلي ده چې حالات ډېر نازک دي او هر شی د اسمان سره خبرې کوي چې لکه نن بیکري ته ننوتو کم چې د 500 روپو کیک و هغه په 80 روپۍ باندې نن خرڅېږي اخر من ګیله د چا نه وکړو زمونږ په دې ملک کې څوک مشران شته او که نشته دی که خالص مونږه په یاغستان کې پاکستان کې پکار وه چې عوامو ته رعایت ورکړی وی په خاص کر په اختر کې باندې اختر کې هم خلکو ته پوره دغه میلاو شوی نن هر شی داسې حد ته رسېدلی دی که ټماټر له ورشي بله ورځ پرون ټماټر په 80 روپۍ کېدو نن ظالمان وایي د 150 روپۍ کېدو چې ټماټر هم دې حد ته ورسي دا ګوره وړې خبرې دي نن چې بنین اخلي نو بنین به په 50 روپۍ نن په 100 روپۍ باندې بنین میلاویږي ماچس کې په 1 روپۍ به میلاوېدو نن ماچس کې په 2 روپۍ باندې میلاویږي نیم په نیمه باندې هر شی ګران شوی دی د وړوکي اختر نه دې خوا چې کم شی دی دا خو ټوله تبدیلي نه وه دا خو خالص مونږ به یې داسې خولې له راوړتي وو زه په خپله د ګاډۍ مزدور یم نن زه په دې نشاط چوک کې ولاړ یم نن زما سره د بسکټو پیسې نشته دی د بسکټو او نن چې زه کور ته ځم که نه ما ته به واړه څه وایي چې دادا تا څه راوړم زه به اخر لکه غریب سړی دونه مجبوري شوی د بیکرۍ خوشې پرتې دي لکه هغه سړی به وکړي چې د هغه جیب ډکي یا چېرته تنخواهي یا دغه غریب سړی بیکرۍ ته نه شي دی لکه نن غریب سړی ځان له نمکبري نه چې اخیستی نمکبري موږ دونه خیراتیان شو دونه غریبانان شو چې غریب ته دې مشرانو به آواز کوو چې موږ غریبي ختمول غواړو غریبي ختمه نه شوه غریبي ښه سیوا کېږي ورځ تر ورځه نن په دې بازار کې وګورئ ماشومان راوتي دي ټول خلک کښېني څونه د افسوس خبره ده ګتې ټولئ ګتې بوتلې پیسې غریبوالي دونه حالات ته رسولي وو چې نن زمونږ کره پته نه لګي چې څه به یې پخې دی او دا زمونږ به د چا نه کېده وکړو مشران زمونږ نشي موږ به الله ته جاړو چې الله پاکه زمونږ په دې ملک کې حالات برابر کړي څلورمه میاشته چې لکه خلک په غربت کې دی دا غربت به څنګه ختمېږي چې زمونږ مشران راپاشي او د دې دپاره څه نه څه اواز اوچت کړي او دې خلکو ته وښیي
زمونږ هغه مشران هم داسې خاموشه ناست دي چې نشته په لاره کوڅه کې نه ښکاري. نن زه خپل یو مشر ما ولیدو چې هلکه د یو غریب تپوس یې وکړی چې هلکه تا ته څه تکلیف دی، او کله چې د انتخاباتو دغه راشي نو دیو په هغه دې ته خېږي چې هغې د غریب سړی هم نشي خطی دی به ځي دا سیمې له به ځي که یې لکه چا ساوری مړ شي که نه دی به هم تپوس یا لکه عجز و او دغه نن ته د عجز ولې تپوس نه کوې یاره. زما بخت کرم نوم دی، دلته کې اوسېږو هېڅ هم نشته، دغه هېڅ څه دغه نه جي اوس داسې یو چې بلکل دا واړه بچي دي او ډېر لکه ګډوډي وي. الله پاک چې راباندې خپل رحم وکړي. نور دا بچي دي واړه واړه دا او هېڅ لار نه جوړېږي. دغه دیاړیانې مې کولې جو هغه هم بندې دي. دیاړیانو والا چل هم اوس خیرات ته جوړ شوی دی چې دیاړۍ له لاړ شو یو موټر ته سوال کوي یاره موږ له سره راکړئ او بل ته سوال کوي موږ له سره راکړئ. څوک 100 راکړي څوک 50 راکړي په هغې ګزاره ده. نور هېڅ لار نه جوړېږي. د هغې نه بېکار